موږ ته ځکه چې پرون داسې رابطې وشوې او نن دا د ټول الحمدلله ډېر په ګڼ تعداد باندې ټول د میټینګ ته دغه راغی میټینګ له ټول موږ هغه وکړو او ټول په ګڼ تعداد راغلی شکریا ادا کوم زمونږ د دې میټینګ ایجنډا چې څنګه زمونږ ناظم صاحب وویل چې دا ده چې راتلونکې 8 فروری باندې برسي ده او بل تنظیم سازي دا دویم مین سیزونه دي په هغې باندې به هر سړی خپل خپله رای ورکوي دلته ټول عهدیداران هم راغلي ملګري هم راغلي پارټۍ ملګري ټول راغلي دي هر سړی به دغه ورکوي په 8 فروری باندې د برسي د دې کامیابول دا زمونږ مین ایجنډا ده چې دې له په ګڼ تعداد باندې هر سړی ټوله څونه وس وي څونه ملګري وي ټول هغه په ګڼ تعداد باندې روزو انشاءالله او دا برسي کامیاب وکړو د خاص کر پی کې 66 زمونږ دي ځینه چې څونه خلک مونږ ایستي شو کم از کم 5-6 هزار کسان چې کم از کم مونږ دي ځینه وباسو انشاءالله که په ګڼ تعداد باندې چې مونږ څونه هم راغونډ شوي دې ټول به خپل دغه کوو چې دې کې به هر کلي نه هر یونین کونسل هر ویلیج کونسل باندې کمیټۍ جوړې شي او هغې بیا خپل دغه سیستم برابر کړي او کسان را روان کړي ځان سره دویمه خبره تنظیم سازي ده تنظیم د پارټۍ یو بنیادي غړی دی او پکار دا ده چې یاره دا تنظیم هغه خلک هغه ملګري پکې راشي اثر نو جوړ شي او داسې خلک پکې راشي چې هغه د پارټۍ او دغه چلولی شي کم پارټۍ منشور دی مخکې رسولی شي نو انشاءالله امید دی چې دې کې به هر سړی خپل ملګري خپل رای ورکوي یو میټینګ دی نو هغې باندې خپل هر سړی خپل رای ورکوي او بیا به اخري دغه کوو خو زما دغه دا دی چې یاره دا اثر نو دا تنظیم جوړ شي او هغه خلک پکې راشي چې کم دا سیس چلولی شي نو امید د الله نه دی چې انشاءالله دا میټینګ به یو میوه موږ له راکوي انشاءالله دا میټینګ به دغه موږ له راځي او امید دی چې اخره کې به یو دغه راوځي موږ نتیجه